مفتي صاحب आवाज درځي؟ आवाज راځي او تاسو आवाज ما ته غږ راځي بالکل نه دي. تاسو خو ما بل ورځ ولیدی لایف کې کوم دا ملحدین چې راوتي دي خو خپل دغه هم ورته نه دی معلوم چې زمونږ مطلب مقصد او مطلب څه دی، بس هسې ناستې او لګیا وي. نو بالکل الحمدلله الله پاک دې تاسو خوشاله کړي. تاسو د کوم ځای نه روح الله صاحب؟ زه خو بنیادي طور د پېښور نه یم، خو دلته اوسېږم یو کې سکاټلینډ کې. حاجي الله پاک دې تاسو خوشاله کړي انشاءالله. روح الله صاحب موږ انشاءالله دا تنظیم جوړ کړی هم دی دپاره دی، دا د دفاع اسلام په نوم موږ تنظیم جوړ کړی دی او موږ په دې کې الحمدلله علماء کرام دي، موږ یو خدمت شروع کړی دی. زه خو تقریبا شپږ اتو کالونه 10 کالونه په دې موضوع کې ما سوشل میډیا ته اوس راووتم. نو اوس موږ وایو چې انشاءالله موږ پکې د اسلام خدمت وکړی شو او دا نوجوانان چې کوم در روان دي یورپ طرف ته او دلته چې کوم دي چې دلته دی د کفر یو الغار د مستشرقینو د طرفه په موږ باندې مسلط شوی دی چې موږ د دې یو مخنیوی د سوشل میډیا د لارې وکړو. ما مولانا صاحب سره دا خبره وکړه. زه خپله د ټیک ټاک اوس هم خلاف یم، مخکې هم خلاف وم، خو د مجبورۍ نه مې داسې وکړه چې دا ملګرو چې راشه موږ درنه مسلمانان بچي ورځ په ورځ زړه او تاسو مولیان به هغه زړو قصو کې پراته سئ راشي د مسلمانانو غم هم وکړئ. نو موږ دپاره بیا دا د خوشنصیبۍ خبره هم ده کوو. زه تبلیغ ته خو زه سکاټلینډ ته نه شم درتللی یا امریکا ته یا بل ملک ته، خو زه دا کولی خو شم چې دا خپل اواز خو زه تا ته هلته بیان کړم، برای راست یې واورئ، د خپل عقایدو خپلو نظریاتو نه خبر شي. نو او زه خپله باندې داسې یم چې زه خپله د خپلو علما کرامو بیان نه اورم، زړه مې ورله دوا کوي. زه هم یا الله شکر دی چې زما دا علما موجود دي او ما ته صحیح لاره ښیي. که نه وي هم دې ملحدینو نه بل تاسو به اورېدلي وي چې دوی سره زما بحث و، ما ورته بنیادي خبرې کېغوستلې، بیا یې زه ریمو کړم او دویمه ورځ یې ریمو کړم. ما ورته دا ویلې چې ګوره دا خبره د الله د وجود نه ده، خبره زما او ستا د وجود د تم دې دنیا کې ژوند کې او زم دې دنیا کې ژوند کوم. اول به خپل ځان ثابتو، بیا به وروسته د الله وجود ته خپله رسېږو. دا دومره کائنات کې یو توازن موجود دی، کائنات کې شپه راځي ورځ راځي او نظام روان دی. وایي دا د مادې خود به خوده کړي. د بیګ بینګ باره کې ما سوال وکړو چې ګوره دا بیګ بینګ کېده نو په دې وخت کې وخت موجود و، بل بیګ بینګ چې نه و دی بیګ بینګ نه مخکې څه نه مني، وایي بیګ بینګ نه خوا صفر و، غټ صفر و. نو رښتیا ویې تاسو خو تعلیم یافته هلکان هستئ، صفر سره جمع یو 50 یو 200 صفرونه واچو نتیجه به ترې صفر راوځي. چا خوا څه نه و نو دې ته دا مادې څنګه پیدا کړه؟ دا دونه سوچ هم نه کوي، فکر هم نه کوي چې وروره دا خو نظریه داسې نه ده که نه چې تاسو پسې پټې سترګې ورپسې روان شئ. تاسو لږ قدیم چې څه ملحدین و هغوی څه نه څه د منطقو دا مولانا صاحب موجود دی، د منطقو څه د اصطلاحاتو نه ځان له عقیده ثابتوله. اوسني چې اکثر ملحدین دي دی د غیر معقودي صرف خواهش پرسته دي. اوس چې څوک ملحد کېږي زه خو زما خو الحمدلله دوی سره زمونږ اوس دا تجربه وشوه، دوی صرف دنیا نفس پرستی پسې روان دي، خواهشاتو پوره کولو پسې روان دي. نو د دوی نورست دغه نشته دی، د ملحدین اوسه پورې چېرته د خدای خلاف دوی سره څه داسې یو دلیل نشته دی چې دوی پیش کړي چې الله نشته دی یا د ژوند مقصد نه دی معلوم. موږ د ملحدین ته وګورئ، په دې زمونږ د ژوند کې وګورئ، د خپل زمونږ د جسم کې وګورئ، زمونږ د ژبې دا لاړې. ما بیګام په دې درس کې ویلې ملګرو ته، مې ګوره د ژبې دا لاړې خوږې دي، د غوږ دا اوبه چې دي دا تروې دي ترخې دي، دا ولې دي؟ دې دا څنګه خود به خود ځان له برابر کړم؟ د ژبې دا اوبه ولې خوږې دي؟ دې دپاره خوږې دي چې دې باندې زه ذایقې وڅکم. د غوږ دا اوبه ولې تروې دي چې دې کې کوم حشرات ورننوځي چې هغه پکې مړه شي. دا اوس خود به خود وشو یار، دا عقل مني. الحمدلله زما سره دا کتابونه زما دا پراته دي، الحمدلله دا ټولو فلسفو کتابونه د المارۍ ډکه ده. دې کې د سټیفن هاکینګ هم دا واقعه ذکر کړې ده او داسې نورو فلسفو هم هغه ذکر کړی چې فیکټر په نوم باندې یو فلسفي دی، هغه خپل کتاب کې دا واقعه ذکر کړې وي. زما لور لوبې کولې او هسې مې زما د غوږ ته وایي نظر شو ورته، وایي ما وایي چې یار دا غوږ د دې نقشې ته ته وګوره، دا غوږ دا اټومیټیک دا خود به خوده نه شي کېدی. وایي بس بیا ما دا خپل ذهن او مایند مې چینج کړو چې یاره دا نو ګوره هغوی خو خدای
مجبورۍ نه مني چې هلته مذهب یې خود ساخته مذهب دی. دا زما او ستا چې کوم مسلمانان هلته ورشي د بده مرغه دی د دنیا خواهشاتو دپاره ملحدین شي. نو لکه دغه شیز کې بیا نقصان خبره ده چې انسان د ژوند مقصد نه پیژني. بل اوس ما ملحدینو نه سوال وکړو که نه ما ګوره د انسان نه علاوه انسان نه صرف د ملحدینو نه علاوه د ملحدینو نه علاوه په دنیا کې که انسانان دي او که د انسانانو نه نور حیوانات او مخلوقات دي خپل مقصد پیژني روان دي. اول مثال به ما زه د نور درکم. نور چې کله نه الله پیدا کړی دا په یو مقرره لار باندې روان دی. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها دا ګڼ آیتونه په دې موجود دي. ساینس هم دا نظریه لري چې د انور 22 کروڑه کالو کې یو پیر خپل مرکز نه چکر پوره کوي. دا یو سکند د خپل مقصد نه رسته کیږي او نه مخکې کیږي. تا چا پابند کړی دی؟ تاسو په څه ویل غواړئ؟ حاجی مولانا صاحب ډېره مننه، الله هم قدر وکړه، الله هم عزت وکړه. بس اصل کې خبره خو زمونږ خو زیاتره خبره هم د ملحدینو باره کې ما تاسو ته ریکویسټ هم کړی چې ستاسو نمبر زما په کار دی. ما تاسو سره همدا ډسکشن کولو چې یاره داسې سړی یو پلیټ فارم شروع کړي، یو پیج شروع کړي، کم از کم که اسم نه چې زمونږ د مسلمانان کم دي، خاص کر د یورپ کې دي، یو کې کې دي، چې دوی ته خپل بنیادي پته ولګي د اسلام چې کوم د بنیادي شی نه چې دې نه خبر شي. او زمونږ دلته ډېر خلک دلته شته دی. ایون زه اول نوټنګم کې نو زمونږ سره یو کس د ثوابې و، نو 3-4 خبرې را سره وکړې چې 5مه خبره را سره وکړه، بس زه په پوه شم چې یاره دا سړی خوېدلی دی. نو بیا هغه هلکانو ډېر تنګ راتنګ کړو، 2-3 شپې مالته وکړې. نو بیا ورته هغه هلکانو هغه ته هندو به یې ویلو، نو هغه په هغې بیا خفه کېدو. نو ما ورته ویل ګوره ما ته صفا ووایه چل څه شوی دی. ما ته یې ما تا نه څه پرده وي، دا مې د ډاکومنټس دپاره کړي دي. نو دا څومره چې ناست دي که نه مفتي صاحب، دا ټول دي د ډاکومنټسو دپاره کړي دي، کاغذونو دپاره یې کړي دي. نو د دې نور څه هېڅ ستاسې څه مطلب مقصد نشته، ځکه چې د هر یو کس خپله منشا ده. زما اواز درځي مفتي صاحب؟ اورم ستاسو اواز راځي بالکل. او ستاسو خبرې سره زه دفاع کوم جی. دی بالکل د هر یو کس خپله منشا ده، د دې څه داسې څه بنیادي هېڅ هم نشته دی. بس تاسو دا یو ښه سوچ کړی او تاسو دا وایئ چې زه به یو داسې دا مولانا صاحب موجود دی، عمر الله صاحب دا دی مخامخ دی، د ده هم ما سره چې رابطه وشوله په دې بنیاد وشوه چې ده وویل چې بهی دا د الحاد موضوع باندې ما ورته وویل چې الحمدلله راځه دا شکر دی دا اوس ما سره په پلیټ فارم کې دی. دغه زمونږ د دفاع اسلام فورم ته چې کوم ملګري راځي را روان وخت کې انشاءالله دا هغه به دا مایند وي چې زه د الحاد خلاف کار کوم. موږ له پلیټ فارم پکار دی. نو دا پلیټ فارم ما مخکې په دې خبره مو کړه چې دا پلیټ فارم ما جوړم په دې بنیاد کو چې په ورځ د قیامت الله تعالی سي نه چې بده مې راټینګي چې تا خو به یو داسې یو ترتیب برابر کړی او نور چلول زما کار. نو الحمدلله ستا غونته کې داسې هغه دین سره محبت کوونکي ځوانان الحمدلله نن راغلي دي او دا د موږ سره په دې دغه کې جوړاویږي، د خدماتو کې جوړاویږي. نو الله رب العزت ستاسو قدر وکړي او انشاءالله تعالی تاسو کوشش وکړئ دې دپاره داسې ترتیب برابرول پکار دی چې موږ هغه وخت کې یو